أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام يا جابر من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليلته وحفظ فرجه ولسانه وغض بصره وكف أذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. قال قلت له جعلت فداك ما أحسن هذا من حديث. قال عليه السلام ما أشد هذا من شرط یا ما أشد هذا من شروط. جابر یای سیوا ورځ د امام علیه الصلاة والسلام خدمت کې ناست وم. ما ته دی چې ای جابره هغه کس ډیر خوشبخت و نیکبخت انسان دی چې زنده وي، صحیح و سالم وي، بیمار نه وي. روژې میاشته ورباندې راغلله. فصام نهاره ای ورځې روژه وساتله، لوږه و تنده یې برداشت کړله. خپل روزګار ډیرور وي، دکاندار وي، زمیندار وي، استاد وي، ډاکټر وي، پروفیسر وي، لیکچرر وي، خپله ډیوټي ورکې وکړله او ورځې روژه وساتله. وقام وردا من لیلته شپې د خدای خوشنودۍ خصلونې دپاره او خدای ته تقرب نزدیکۍ دپاره یې شپې څه نه څه عبادت وکړلو. وحفظ فرجه ولسانه که سړی وي، زنانه وي یا مردانه وي، خپل شرمګاه و خپله ژبه یې محفوظه وساتله. سړی وي، ښځه وي، خپل شرمګاه یې بدعملۍ محفوظه وساتله و خپله ژبه یې محفوظه وساتله. نو دغه ژبې و د شرمګاه محفوظ ساتنه د هم یو اساسي شرط دی. وغض بصره سړی وي، ښځه وي، خپلې سترګې نامحرمو ته غړولې نه یې ټینګې پټې کړلې، خپلې سترګې ټیټې کړلې. وکف اذاه و خپل لاسونه یې خلکو ته ازار و اذیت رسولې نه یې محفوظ وساتل. خرج من الذنوب کیوم ولدته امه دغه انسان څه داسې شرایطو سره یې روژه وساتله، دا ګناهانو نه داسې پاک شولو لکه څنګه کومې ورځې مور نه پیدا شوی وي. یو انسان څه مور نه پیدا شوي هغه معصوم وي، هیڅ قسم سره ګناه یې نه وي کړي. که چیرې یو خوشبخت نیکبخت انسان زنده دی، صحت و سلامتي شته دی، روژه یې وساتله، ورځې روژه وساتله، شپې عبادت وکړلو و خپل شرمګاه و خپله ژبه یې غیباتو، تهماتو، پروپیګنډو نه، شراراتو نه، فساد پیلو کونو نه یې خپله ژبه وساتله و خپل شرمګاه یې بدعملۍ نه وساتل و خپلې سترګې نه محرمو ته غړولې نه پټې کړلې و خلکو ته یې اذیت و تکلیف نه ورسولو. د داسې انسان خرج من الذنوب کیوم ولدته امه لکه څنګه مور نه پیدا شوي ګناهونه پاکو، نو دغه انسان به ګناهونه داسې پاک شي. قال قلت له جعلت فداک جابر یې چې ما امام ته وویل چې امام تا نه زه قربان وګرځېږم. ما احسن هذا من حدیث څه دغه څومره ښکلی حدیث دی، څومره ښکلی روایت دی. امام ورته جواب کې چې
قال علیه الصلاة والسلام امام ورته جواب کیایي ما اشد هذا من شرط یا من الشروط څه دغه شرطونه څه دغه روژه وساتې شپې عبادت وکړې خپل شرمګاه خپله ژبه محفوظه وساتې خپلې سترګې نه محرمو ته غړولې نه محفوظ یې وساتې پټې کې و خپلو لاسو سره چاته اذیت و تکلیف ونه رسوي. بدبختی دغه دی ځکه چیرې یو انسان دکاندار وي روژې کې لاس سره دکانداري کوي کم فروشي ورکې وکړي یا ملاوټ ورکړي خاص سبزي هغه یې ګاډه واډه کړي پوسې خاچولي وي لاندې باده وي یا غوښه خرڅوي لاندې هډوکي وي پوسه ورباندې شلا وي احسان هم ورباندې واړوي. نو دغه انسان بیا ځان ته لږې سترګې وغړي چې روژه مو په خولې دی لیکن سبزی کې میوې کې سبزی کې غوښې کې ملاوټ غیبت تهمت پرپیګنډه ځنه خلک روژې کې ساز و آواز لهو و لعب واوري تا کو څه ویلي ټایم ورباندې پسوو ټایم په دې پسوي څو مسالو پوښتنه وکړه لمونځ قرات سره صحیح نه دی زده هغه لمانځه قرات سره زده کونې کوشش وکړه ټایم دا ورباندې پوه شي قیامت دا ښکلی وي ګلې ګل زار وي روژه دا صحیح روژه وي اما که چیرې روژه واورې سندرې روژه ساتي سندرې ورکې واورې ویلې څه ټایم پوه شي مطلب دا څه دا روژه یې تو روژه نه دی دا صرف و صرف الوږه تنده د برداشت کوي نه امام د فرمایش کوي بل حدیث کې څه ما اکل الصوام و اکثر الجیا څه حقیقي روژو ساتونکي څوره کم دي لیکن وږي و تږي څوره ډیر دي داسې نه وي چې ما و تا الوږې و تندې نه مو روژه وي خوراک نه کوو چیکاک نه کوو لیکن نور حقیقي روژه مو نه وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.